نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو کې تر هغه وخت پوري یو سړی کامل ایمان والا نشي جوړېدی تر څو پوري چې دته زما د وجود نبی علیہ السلام فرمایي زه د خپل اولاد نه د خپل مور او پلار نه د خپل بال بچ نه د خپل مال دولت نه د دینه محبوب نشم تر هغه وخت پوري دی کامل ایمان والا نشي جوړېدی موږ خپل ځان د سوچ کو آیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی موږ ته خوښه ده کنه آیا ما خپل ماحول او معاشره خوښه ده خپل ماحول او معاشره ته خوښه ده که آیا ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه زندگی خوښه ده په دې خبره باندې خو سوچ وګور کچری ته د الله د رسول لپاره خپل معاشره خپه کولای شي خپل پلان خپه کولای شي خپل رور خپه کولای شي خپل زوی خپه کولای شي نبی ته مبارکي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د ایمان والا علامت بیان فرمایلی دی ته ایمان والا کچری ته یاره زوی می خپه کیږي یاره رور می خپه کیږي یاره خور می خپه کیږي یاره ترور می خپه کیږي دا بوډس کی نه دا بوډس دوی ته خدای هدایت نصیب کی دا بوډایګانی نه دا دوی ته الله هدایت نصیب کی خپې به په قبر کې خلو به ګل شپه شوی او په دو کې دومره عجیب غونډه کې مرز دی کنه مرز دی مړه بچی ته دا ګری دی پریخي داسې بوډا ځان جوړ کړي نو ما په ځان نه بوډا جوړ کړي نو تا ځان سره جوړ کړي ته خو بوډای شوی یې ګر او په دې لګانو په سیمه خدي دا ته ګور ځان دې ګندې ګری دا کړي وې کړې مړه سبيږي له وړو خیرات یې کړو مو دې چللې وې زوی می ګره خړېلې زلمې شه ماشاءالله زوی می ګره خړېلې زلمې شه دې ماشاءالله الله تراشه کنه بچي دا بوډګان دا بټوي په جهنم تراشه کنه بچي تراشه بابا ته کنځلې وکا اته بابا ته کنځلې وکا شابه شابه ګوره کې کنځلې ایسړي ګوره کنځلې ورته خدای دې هدایت نصیب کړي چې کله دا په ماشوم باندې کنځلې دی وباسه ودي بزي وته څه دوا وخیا سوره یاسین وته وخیا آیت الکرسی وته وخیا دا خبرې وته وخیا ته دا خبرې اله تراشه کنه بچي لګ ګړه شابه کنه ضرور واده دي ماشاءالله ضرور واده دي شابه اوس ګړه شه که ګړه نشوي کنه بیا ودانه خپایم خدای دا دې هدایت نصیب کړي ته چې دا خپل لور یا خور ګړې الګ به ډم څه ته وایرا تا ډم به جن څه ته وای ته ټول شي یاري نمړا شو یار سو ګمنه نه چې قسم دی غره خدای دې خیر کوي ډم څه دوي ډم هغه چاته وایي غړي یار دا خبره زما په سمجھ کې نه راځي بھائی کم سړی چې په میدان کې ډم غړای کنه دا ډم چې کومه غړي کې ډم وایي کنه دا کم سړی چې ودان استه دا ډم زوی نه دی یار اره که بھائی یو سړی ناشته ډمان ګوري خدام دم دی کنه او کوم چې ګړي کې هغه ته مو سوې دا ډم ده دا اجرا دی خدا کوم چې ګوري دا نه دی ګناګار زما اوس دا خبره به سمجھ کې نه راځي یو سړی داسې دی چې هغه چرس کی ټیک شو د الله زموږ د ټول حفاظت فرمایي زموږ د ټول نسلونو دی الله حفاظت فرمایي یو سړی داسې دی هغه چرس کی مونږ ټول ورکه چرسي دی او ټول دی نفرت کوي یو سړی پاوډر سکی مونږ لکه پاوډر دی نفرت دی کو یو سړی شراب سکی مونږ شرابي دی نفرت دی کو خو چې دا کم سړی خرڅي داسې دی یار اصل ګناګار خو دقه دی دا کم سړی چې خرڅي او دا غسر مونږ د السلام علیکم اجسه وو په خیر رااله اجسه ماشاءالله جی باید دی په جمعات کې ډېر خدمت کوي او ماشاءالله عمره لم تل وجي او دی خدای دې دا عمرم په خیر کې او الله تعالی دې دا چې کوم دی دا پیسې هم په خیر کې چې په جمعات کې ورګي اصل دا سړی راټینګ دا سره تعلق ختم کا چې بھائی ته ولې لا چل کې ته ولې لا شراب خرڅې ته ولې لا چرس خرڅې ته ولې آیس خرڅې مونږ دا هغه سره نه هغه ټیک ټاک دی بس صحیح ځکه چې هغه سره پیسې ده کم سړی چې ډمی ګړای اصل ډم دقه دی د ډمی غریبي خو مجبوری ده مجبوری نه دغه خو مجبوری ده ځان رزق پیدا کوي خدا کم سړی چې ګړای نو دا سړی راټینګا چې بھائی ته ولې دا سره تعلق نه ساتم بھائی ولې ته ډمه ولې ته ډمان غړېګا ته ډمان نه غړې چې ته ډمان غړې نو چې هغه ډم دغه ګناه ملاویږي هغه ته دغه نه سیوا ملاویږي ځکه چې ته ذریعہ